دا یو ډېر لازمي میسج دی زما هغه وروڼو دپاره کوم وروڼه چې زما دوکانداران دي او کوم خلک چې د اوړو کاروبار کوي په غټه سطح باندې هغوی سره اوړه پراته دي سټاک ذخیره اندوزي کوي. زه به دا ووایم هغه وروڼو ته زما دا یو د ورورولۍ او یو مینت او یو زاري یو جولۍ غوړول یو ننوات یې چې تاسو ورته څه وایئ بس ځان ته قبول کړئ. دا میسج او دا پیغام او دا سوال درنه کوم چا سره چې اوړه زاړه پراته وو او هغه سره په دوکان کې مطلب دا دی چې سټور پراته وو ځکه غټ غټ ډیلران دي. زه به خپل له شنګلې م یاد کړم، د پورن به م یاد کړم، د سوات به م یاد کړم، ایون چې څومره خلک ما ګوره په پښتو پوهېږي. ټیک شوه ټولو ته به دا ووایم چې دې وخت کې تاسو په دې غریب خلکو باندې رحم وکړئ. الله پاک وایي تاسو په ځمکو والا باندې رحم وکړئ، زه به په تاسو باندې رحم وکړم. نو تاسو په دې خلکو باندې رحم وکړئ. چا چې اوړه راوړي په 2400 په 2500 روپۍ باندې او نن هغه په 3000 او په 3300 روپۍ باندې خرڅېږي، مهرباني تاسو دا وکړئ چې تاسو دې خلکو باندې رحم وکړئ. تاسو مطلب دا دی چې ناجایزه فایده مه اوچتوئ. ټیک ته تاسو څیز راوړی او ګران شو منم، خو د خلک د وخت کې مشکلات دي، په خلکو باندې ډېر لوی تکلیف دی. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې د خپل طرفه ډېر کوآپریشن وکړئ. تاسو ګران څیز مه ورکوئ، خلکو سره تاسو تعاون وکړئ. که چا سره هم زاړه اوړه پراته وو تاوان چې ولا نه کوي ټیک شو، نو هغه خلک د خلکو سره امداد وکړئ. د وخت کې دا معامله ډېره زیاته دغه نه وتې د غریب سړي د دغه نه څیز بار دی د وس د دس نه زمونږ د ټولو. نو مهرباني به دا ستاسو ټولو ته زما میسج دی چې لکه مطلب دا یو بل سره به کوآپریشن او تعاون کوو چې دا حالات چې دي نو د خلکو د نغري دا وچلېږي.